صحای ستو حدیث تی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وی چې دا بعضی کسان مسلمانان خدای پاک دستا ما تحت کړی دي ټیک ده ستا لاندې راوستلی دي ته تنخواه ورکې ته پیسې ورکې ستا مزدور او ملازم نه خو حضور مبارک څه فرمایي دا په ظاهره باندې دستا ما تحت دی خو سلوک به د خپل رور په شان تکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رور په شان ته سلوک او بیا څه فرمایي ګوره تر دې پورې ما اوستا ذهن خودی ته بالکل جوړ نه دی بالکل حضور مبارک په حدیث کې حکم کا څه فرمایي څنګه خوري په خپل باندې دا سے په خپل دغه ما تحت رور باندې خوراک کړي چې څنګه اغوندي دا سے به په خپل مزدور رور باندې اغوندي لباس خوراک پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې ستا او دستا ما تحت په خوراک کې به فرق نه ستا او دستا ما تحت په لباس کې به فرق نه یو شی به حضور مبارک فرمایي په حدیث کې وی چې کتا روټۍ ته ځان سره کېناوه ولی دغه روټۍ تا لپاره تیار کړه ډیر په اور باندې ګرم شو ډیر یې لاسونه ګرم شو ډیر یې بدن ګرم شو ډیر تپش اورته ملاو شو حضور مبارک فرمایي که طعام یو خبره پکې دا کړې ده که طعام نه کمږي ځان سره په درستخان باندې کېناوه نبی رسول الله ما او تا په شرمګو چې بیا به خلک یې چې مالکم ناسته او نوکرم ناسته حالانکه محبوب علیہ السلام فرمایي که تو عام نک کمگی ځان سره درستخان باندې کېناوه څنګه چې خوري هغه سه په خورا څنګه چې اغوندي هغه سه په اغوندا او بیا تر ایوان تر دی پورې اخر پورې څه فرمایي وی چې که تو عام د کمیده بعض وخت دا یو کس تو عامي حضور مبارک فرمایي که تو عام د کمیده چې ځان سره کېنو ما کم بشي وی چې خیر دی په لاس کې یو دوان وړی ولا ورکړه خو خالی ځان نمو رخصت کوه نبی علیہ السلام دوان وړی راغونډې کړه او په لاس کې ولا ورکړه چې دا اوخره په لار باندې اوخره خو خالی لاسیا چې هغه کې دا احساس پیدا شي چې الحمدلله زچا سره یم هغه زما رور دی برادرانه چې کوم سلوک دی ما سره ان دی حد پوري کې نه وزن سره څه چې اغوندي په دې واغوندا څه چې خوري په دې اوخره ککمګي په لاس کې یو دوه لقمه اغله کېدا خود څه نه احساس اغله ورکړه چې زستا ته په درون نظر باندې ګورم